اے د الله پیغمبره ته خو بوډا شوی چې زه د آیات کریمه بوډا کړم زما په ږیره کې سپین ولګول زما د شپې خوبونه حرام کړي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ږیره مبارکه کې سسپین ډکی ولګېدو ږیره سپینه شوه ځای په ځای ډکي پکې و داسې ویښتان سپین ویښته په ږیره کې ښکاره شو صحابه کرام راله ورته وویل یا رسول الله قد شبتا صحابه ورته وویل یا رسول الله قد شبتا اے د الله پیغمبره ته خو بوډا شوی اے د الله پیغمبره ته خو بوډا شوی نبی علیہ السلام وتسوی هغه ته جواب ورکړي شیبتنی هود والواقعات والمرسلات عما يتساءلون اے زما صحابو اے زما ملګرو زما صحابو دا وره زه خو بوډا شوی ما زه خو سپینګیری شوی ما خو وجه څه ده زه خو بوډا کړی چای ما سوره هود او سوره واقع سوره مرسلات او عما يتساءلون سوره نبا زه خو دې بوډا کړی ما علماء کرام ذکر کوي چې نبی علیه السلام چې خاص کر کوم آیات کریمه زما په ږیره کې سپین ولګول او زه یې بوډا کړم علماء ذکر کوي چې نبی علیه السلام چې زه د آیات کریمه بوډا کړم زما په ږیره کې سپین ولګول زما د شپې خوبونه حرام کړي زما سترګې نه پټېږي ذکر روان ما سره دا غمی چې مسله به پاتې شي زکو د کېږم زما سره بیا غم دی اسینا چې په دې خپله خبره باندې کلک پاتې نشم نو دا کوم آیات کریمه زه بوډا کړم چې زما د شپې خوبونه حرام کړي دي دا کوم آیات کریمه ده چې زما په ږیره کې سپین ولګېده د هغې د وجې نه وی د آیات کریمه زه بوډا کړم چې فاستقم کما امرتا د آیات کریمه زه بوډا کړم فاستقم کما امرتا اے زما پیغمبرام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلک ودریگا لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی فاستقم کلک ودریگا کما امرتا لکه چې تا ته حکم شوی دی د الله د طرفه په دې باندې کلک پاتې شم نو د آیات کریمه زه بوډا کړم زما په ږیره کې سپین ولګېدم د دې د وجې نه هسې نه چې په مسله باندې کلک پاتې نشم هسې نه چې مسله رانه پاتې شي هسې نه چې څوک مخې ته راشي مسله ونه کړم وی د آیات کریمه زه بوډا کړم چې فاستقم کما امرتا د آیات کریمه زه بوډا کړم دی نه دی ویلي چې دلته به بیا زه مسله بیان کړم شر فساد به پیدا شي څوک په خفه شي دا مسله نه کوم نه مسله بیانوم فاستقم کما امرتا داسې بیانوم چې بیا په کلک ودرېږم لکه څنګه چې د الله حکم دی نو نبی علیه السلام وی زه دې بوډا کړم بعضې خلک د حکمت په مطلب باندې پوهېږي نه چې دا حکمت څه مطلب دی دیني پټ کړی مسله یې پټه کړي د حق مسله نه واضحه کوي نه بیانې او د خپل لاندې کړي او تا ته به وایي چې قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی وایي لکه سوره نحل آیات 125 کې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه تا ته به وایي الله وایي چې خلک راوبله د الله لارې ته په حکمت سره د الله لارې ته خلک راوبله خو څنګه یې راوبله په حکمت سره یې راوبله تا ته به دا وایي
د الله لارې ته به خلک رابلې په حکمت سره په ښایسته نصیحت سره نو دوی به څه وایي دا خلک چې د الله لارې ته خلک رابلې خو په حکمت سره او حکمت وکړي او کار وکړو په حکمت سره وکړه ښایسته طریقې سره کار وکړه نو ته ورته جواب کې ووایه چې د حکمت څه مطلب دی حکمت څه ته وایي حکمت دو قسمه دی که نه یو هغه حکمت دی چې ما ورته کور جوړ کړی دی دویم هغه حکمت دی چې الله ذکر کړی دی لکه سوره نحل آیات 124 دی غالبا چې هلته الله ذکر کړی نو هغه حکمت څه دی نو د الله حکمت خدا دی فرق پکې واوره الله وی بالحکمه په حکمت باندې خلق راوبله په حکمت باندې خلق راوبله په ښایسته نصیحت باندې خلق راوبله داسې وکړه نو ستا دا حکمت دا نه یادې ښه زموږ د خلکو دا حکمت د علماو ده یاره چې زه مسله ځکه نه کوم حکمت باندې کار کوم حکمت باندې دا د قرآني حکمت دی ګوره دا د قرآن حکمت نه دی څه مسلې ښکاره کوي څه مسلې پټوي او مسله نه واضحه کوي بلکې الله وایي چې زما د کتاب په بیان خلق راوبله زما د کتاب په بیان باندې خلق راوبله دې ته حکمت وایي زما کتاب بیان کا زما مسله بیان کا په دې باندې خلق راوبله زما په ښایسته نصیحت باندې خلق راوبله نو دی وینا په نصیحت باندې خلق راوبله په حکمت باندې خلق راوبله نه الله وی قرآن ته راوبله کار څنګه دا مسله که سخته ده او که نرمه ده خو مسله به پټای نه نو زموږ علما هغه دا کار نه کوي هغوی بس د ځان نه مسله شروع کړې ده او د ځان نه مسله کوي دا کار نه دی پکار ښه ځکه د نبی علیه السلام ویښته مبارک چې سپینېده نه د څه د وجې نه د دې د وجې نه چې فاستقم کما امرته کلک پاتې شه په هغه مسله باندې چې الله تا ته څه حکم کړی دی هغه مسله باندې کلک ودرېږه نو خلک دا بدو نه منع کول غواړي او ښو ته رابلل غواړي